الرحمن الرحیم کتاب المغازی بخاری شریف سبق نمبر 28 سبق نمبر 29 تنن وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سليمان بن سرد نه دا روایت کیږي هغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احزاب جنگ کیلی یوم الاحزاب نغزوهم دو خو مسرا جنگ د پر غلی خوز مسرا مو جنگیگو हम चढ़ेंगे उन पर हम उनकी तरफ चढ़ाई करेंगे वला यगजुनना हमारी तरफ चढ़ कर नहीं आ सकेंगे मु तरफ तब नशरत مونږ سره به دو جنگ نشي کول مونږ نه به شي بهیمت وي وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدیث ته لګوګه دا صاحب چې پیغمبر علیه السلام نیورید حين اجلی الاحزاب عنه چې کله تینا ټولی شو علی دل شولو فرار شولو وتخلو نو پیغمبر سمو فرمایل الان نغزوهم موز بدو سره مو جنگیږو اوس دی مو اخرولو ولا یغزوننا مو سره بدو جنگ نشي کولای نحن نسیر الیه موز بورستنه ورسو تر خپل ځای پر بیت شکو بیایو جنگ بوسركو وبي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق علي صاحب دا روایت کې پیغمبر علیه السلام نه خندق پورې ځبني پیغمبر علیه السلام نه صحابه او نه منځونه کزه شیو نه پرېږدلو مسپخین مزدګار مخوم دا یو نه کزو کو مسخوتان ور باندې ناوخ کړلو پیغمبر علیه السلام هغه د پاره خیری وکړي ملا الله علیهم بیوتهم وقبورهم نارا الله دې د کورونه او قبرونه اور نه ډاکي الله دې ژوند په اور کې کما شغلونا عن الصلاه الوسطى لکه څنګه موږ مزدګار منځنه شکړلو مصروف وساتلو ومې نه کړلی شو حتی غابت الشمس زمیر سترګې نه ډوبه شوله یا درې منځونو نو صلات وسطی ولا خپله تشریح وشو چې سترګې ډوبه شو خو مزدګار منځونو وبي قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جابر صاحب روایت کی چې عمر رضی الله عنه خندق تکله روغلو خندق ورځې بنې مو طرف ته روغلو سترګه ډوبه شوي وه جعل يسب كفار قریش کفارو ته خیری شروع کړل چې الله دې سیده سیکي وقال بيوي يا رسول الله ما كنت نصلي حتى كادت الشمس ان تغرب يا رسول الله مزمن شوك ولا تردي چې سترګر نه ډوبه شوله قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليت ما ندا کړه فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان پیغمبر علیه السلام سره مو ځای ته کوشو بطحان ځای و فتوزع للصلاه وتوزعنا لها هغه د سو فرمایلو مونږه د سوکو فصلى العصر بعدما غربت الشمس سترګې ډوبېدونه بعد منځو کو مزدګر ثم صلى بعدها المغرب بما حامل منځ وکړو ورستا وبي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب جابر صاحب نه نقل کی چې ما جابر صاحب نه لیدل دي چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احزاب په جنگ کې دا خبر وکړه چې میتین بخبر القوم دا کافر قوم متعلق کوم خبرې دي معلومات دي دا کوم سړی متروړي کوم کاز به تاسو کې دسی فقال الزبير انا زبير سے پاچې د دا زبد توکم خبرګری استخبارات ثم قال به فرمل شمیتین بخبر القوم بیا زبير سیول فقال الزبير انا زي قوم ثم قال میتین بخبر القوم وقال الزبير انا کله پیغمبر سند دي درې ور اصرار وکړلو وی فرمایل قال ان لكل نبي حواريا د هر پیغمبر یو سچا مچا دوست وي د هر پیغمبر د پاره یو مددگار او ناصر وي د غزړه خلاص ملګری وي وان حواري الزبير یمزړه خلاص ملګری چوک د زبیر صاحب ده وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول پیغمبر علیه السلام بیا جنگ نه بعد دا ټکی ډیر یلو لا اله الا الله وحده الله یکیو د اعز جند خپل مدد خپل لشکري مدد وکړو عزت ور بخښاو کو ونصر عبده د خپل بندې خصوصي مدد فرمایل وغلب الاحزاب وحده
په بیله باندې ټولي شکو مغلوبه کړو فلا شیء بعده دین بعد هیڅ شی نه معنا الله به همیشه یې هغه نه بعد څه بیا نه وي. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام احزاب ټولګی ته خیری وکړي فقال داسې وویل اللهم منزل الكتاب ای کتاب نزلونکیه سریع الحساب حساب زر خستونکیه اهزم الاحزاب خدای دو ته شکست ورکړي د څومره ټولي راغلي دي اللهم اهزمهم خدای ښه موتوړ شکست ورکړي وزلزلهم ښه جنجوړ کړي ویسه کوي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قبل من الغزو پیغمبر سم کله غزوین رو پښو ویل حج یا حج نه العمره یا عمرنا يبدا فيكبر 3 مرار دري بتكبير ثم يقول ببداله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده الله خپل ودار اختیا کړه ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده.